ګرانو کتونکو په ډي آر سی کې موجود یم ډي اس پي شب قدر تاج محمد خان دې وخت کې په دغه جرګه کې سیچو بټګرام ګلولي خان او زمونږ د پشکلاوتي قامي جرګې صدر الخاج محمد ابراهیم مومن چې 14 پیرې دا په تاریخ کې په ټوله پښتونخوا نه چې په پاکستان کې چې هغه د وکیلانو صدر راځي او هغه سره موږ په دغه پشکلاوتي قامي جرګه کې څنګ په څنګ یو. موږ چې کله خو د خپلې جرګې ذکر کوو نو موږ یو واله ورکوو، هغه واله څه وي؟ هغه د بټګرام، د دامان، د ناقې، خرکې دغه جرګه چې په دغه کې ټول سیاسي ګوندونه پیل شوي، انتظامیه ورکې پیل شوې وه او الحمدلله د دغه پشکلاوتي قامي جرګې صدر ابراهیم مومن، شاهد خان کتوزی چې هغه ټیم کې جنرال سیکرټري و، اوس په انشاءالله بیا سیاسي سرګرمۍ شوې، بیا زموږ نه لاړه لږه، خو حاجي صاحب ته زما بیا دا خواست وي چې د دې زینوزي چې باقاعده دې ورته بیا عهده سپارلي او د دغه پشکلاوتي قامي جرګې غړي وي. ګرانو کتونکو دغه جرګه منګه کړې وه الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره. منځ کې پکې شیطانان یو څه بل څه دا پکې تلله او صرف ګیله به راتله چې سپیدار چوول او سپیدار چوول. په دې کې ما ته په بیل ذاتي ټیلیفون کېږي، شاید کتوزی ته بیل کېږي او حاجي صاحب ته بیل ټیلیفون کېږي، شوکت مومن، فهیم او رحمت علي، داسې زموږ د شب قدر چې کوم پشکلاوتي تنظیم دی نو هغوی په دې کې ډېر مهم رول زموږ سره لوبولی دی او لوبوي. موږ د ناقې د خلکو ډېره زیاته مننه کوو، الله دې د هغوی ډېر زیات عزت وکړي چې زموږ هم خاطر وکړو، د پولیسو هم خاطر وکړو، ورسره بیا د دامان او بټګرام د هغې خلکو هم ډېره زیاته مننه کوو. دې وخت کې څه فیصلې شوي او په فیصلو کې چې کوم دی زه به صرف خبرې کوم چې یوسف جان هغه دې وخت کې موجود دی په دې نننۍ جرګه کې موږ سره د محمد یونین آف جرنلست جنرال سیکرټري چې کوم دی حاجي صدیق الله صاحب، نصرت حسین توپان، طارق جان، محمود جان عمرزی، هغوی هم په دغه ثواب کې چې کوم دی نو نن ځان شامل کړه. اخرنۍ خبرې څو شولې جي دا به لږ په ریکارډ راولو او تاسو به لږ خپلې خبرو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې دا د دې ضلعې په تاریخ کې د ټول نه غټه فیصله وه چې په دې کې ډسټرکټ ایډمنسټریشن ټول انوالو و، د پټواري نه واله تر ډپټي کمشنر پورې او د تانې د حوالدار نه واله هیډ کانسټیبل نه تر ډي پي او پورې، او دې کې ډېر د پشکلاوتي قامي جرګې خواږه مشران پکې شامل وو. نو دا فیصله ډېر احسن طریقې سره شوی و او ډېر چانبین شوی و، د ریونیو ریکارډ کتلی شوی و، جرګتیانو په دې کې خپلې هلې ځلې کړې وې، خپله ستړې کړې وه، ریکارډونه یې کتلي وو، دواړو فریقینو سره ناست وو، هغوی یې کنوینس کړي وو، د هغوی یې دې طرف ته مایله کړي وو چې د دې غټې بدۍ نه تاسو خپل ځان چې کوم دی نو راغونډ کړئ. خو څنګه چې الف خان رور د دې نه مخکې ووایي چې په دې منځ کې پکې په هر علاقه کې خو او بد وي، ښه خلک هم وي، شریفان هم وي، نو نوارکاري خلک هم وي. هغوی ډېر طریقې سره پکې خپل کار کړی و، د سپیدو په شکل کې او د غنمو په شکل کې او د ولې په شکل کې. خو الحمدلله نن یو وارې بیا هم د هغه زړو مشرانو په مرسته باندې د هغوی په تعاون باندې چې موږ له ټایم راکړه، خصوصا بیا ورسره پولیس ډپارټمنټ چې ټایم په ټایم یې دې جرګتیانو له سپورټ ورکړی، مرسته یې کړې ده، مال سپورټ یې ورکړی دی. نو هغه وړې خبرې چې کومې وې او هغه غټېدو ته لا نړې هغه په هغه ځای کې ختمې شوې. او موږ دعا ګویو چې الله تعالی همیش دپاره زموږ په وطن کې داسې مشران، داسې جرګې قایمې دایمې ساتي چې هغوی زموږ په انخطو کې راځي، خپلې هلې ځلې کې زموږ کورونه جوړوي. زه د ټولو مشرانو د دې جرګې، د پولیس ډپارټمنټ، د صحافي برادرۍ هغوی پکې یو ډېر بنیادي کردار ادا کړی، د الف خان په شکل کې، صدیق الله رور په شکل کې، د دغه ټولو خلکو، د دغه ټولو ملګرو یو جهان مننه وایم او د هغوی شکریا ادا کوم چې زموږ دا 2-4 کلي د بدۍ نه بچ کړل او نن بیا چې کوم دی خبره یو وارې ختمه شوه. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. زه یو وارې بیا د خپل صدر حاجي محمد ابراهیم مومن او د شاهد خان کتوزی ډېره زیاته مننه کوم، بیا د خپل پشکلاوتي ټیم، خو دې سره سره د ډي اس پي شب قدر تاج محمد خان او د سیچو بټګرام ګلولي خان په دې باندې شکریه ادا کوم چې ذاتي دلچسپي یې پکې اخیستې وه. پردن به د جرګې کسانو ته د روزانۍ حسابه سره کالونه کول چې دا مسله نوره دغه نه شي. الحمدلله خل شوله. ډي اس پي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. صدق الله العظیم. زه د پشکلاوتي قامي جرګې صدر صاحب ابراهیم مومند
د شهید خان او د یوسف جان بی ډیر زیاته مننه کوم چې مونږ ته یو مسله مخکې راغلی وه او هغه بیا چې کوم دی نو د دوی په کوششونو سره هغه مسله حل شوي وه. اوس ریسنټلی د ما ټرانسفر چې ایز ای ډي سپي شپ قدر وشو نو مونږ ته چې کومه مسله مخې ته راغله نو هغه او مخکې زړه مسله وه په هغې کې بیا چې کوم دی نو بعضې خلکو خپل نیتونه ظاهرول او هغه چې کوم دی نو بیا اوراني طرف ته بوتله. خو الحمدلله مونږ چې کوم دی نو هغه زړه جرګه چې کومه وه د هغې هغه مشران یو ځلې بیا کنټیکټ او زه د دې دواړو فریقینو ډیره شکریا ادا کوم ډیره مننه کوم چې دوی چې کوم دی نو د مشرانو دا خبره ونه غورځوله او یو ځلې بیا زمونږ چې د پشکلاوتي قامي جرګې کم مشرانو او د میډیا والا چې کوم دی الف خان شیرپودو او د هغوی چې کوم ګروپ دی دا ټول مونږ سره په جرګه کې هم شامل دي. الحمدلله دوی چې کوم دی نو خپل کوششونه مونږ سره وکړه او د دوی په کوششونو سره چې کوم دی نو هغه مسله شکر الحمدلله ډیر په خوش اسلوبۍ سره او په خوشحالۍ سره حل شوه. زه د دواړو فریقینو ډیره مننه کوم خصوصا د پشکلاوتي قامي جرګې د مشرانو مننه کوم چې د دوی په کوششونو سره مونږ د دې غټې مسلې نه الله پاک یو ځلې بیا چې کوم دی نو خلاص کړو. ډیره مننه جي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دلته کې په ډي آر سی 400 کې چې موږ ناست یو او د خپل ورونو منځ کې دا کومه شخړه چې واپس سر اوچت کړی د هغې د حل لپاره چې زمونږ د شب قدر ډي اس پي صاحب او د بټګرام ایس ایچ او صاحب سره زمونږ د پشکلاوتي قامي جرګې د مشرانو او ما ته مخامخ ناست دواړو کلو د مشرانو سپین روبو سپین ګیرو شملورو درنو عزتمنو خلکو کم نن کردار ادا کو نو یقینا چې دا ستاینې وړ دی. زمونږ ډي اس پي صاحب زمونږ علاقې ته راغلی دی او تاسو یقین وکړئ چې د منشیات فروشو د ډرګ مافیا او دغلته کې موجود د هغې خلکو چې کم سودخواره او کم په دغې قسمه په قبیح عملونو کې ککړو نو تاسو یقین وکړئ چې د هغوی د تیښتې لارې نشته. ډېر زیات تنګ کړي دي په دغې تنګولو باندې د دغې خلکو خلاف په دې کاروۍ باندې او د دې خلکو خلاف په ودرېدو باندې زه خپل ډي اس پي صاحب ته خراج تحسین پیش کوم او سلام ورته پیش کوم چې دوی راغلي دي او دغه خلک یې د دې ځای نه په تیښته باندې مجبور کړي دي او د علاقې خدمت کوي څنګه چې دا د دوی کار دی خدمت کول او په خدمتو باندې د مولانا رومي د وینا مطابق د ټول نظر چې الله موندل کېږي نو هغه د مخلوق په خدمت باندې کېږي. د مخلوق د دغه خدمت په سلسله کې موږ دلته کې ناستو او نن هم دا خبره د خپل صدر صاحب سره زمونږ چې کوم صدر صاحب د پشکلاوتي قامي جرګې د هغې په مشاورت باندې او زمونږ د نورو ملګرو په مشاورت باندې دغه مسله نن حل کړه. په هغې کې مونږ چې کومه فیصله کړې وه بدستور هغه قایم او دایمه ده او مغې حساب دا څنګه چې مونږ کړې وه زمونږ د بټګرام ملګرو ته په یو ځای کې لږ شانته معمولي تکلیف راتو چې هغوی یو پول او هغه پول باندې لاره چې وه دوی غوښته چې دا زمونږ دغه جوړ شي دغه حساب د خرکۍ خلکو په خوشحالۍ سره او ډېر په اطمینان سره هماغه خبره ومنله چې 10 فوټه لاره چې کم پول د دوی خوښي هغې ته به 10 فوټه لاره د بټګرام د حدوداتو نه والا تر د دوی د مقامي چې کومه هدیره موږ دوی ته بیله کړې ده د هغې پورې 10 فوټه لاره او یو پوله د جرګې په مشاورت باندې دا به دوی ته کولو شي. په دې باندې خرکۍ خلک هم منوان عمل کوي او خوشحاله دي پې او د بټګرام خلک پې هم منوان عمل کوي او خوشحاله دي پې. دغه مونږ نن په دې خپلو زړو سټامونو باندې هغه فیصله ولیکله او دا یو نوټ هم ورسره ایډیشن کې واچو چې دغه کم نوې دغه یو پوله او دا 10 فوټه لاره چې ده دغه به دوی سره نن نوي او انشاءالله چې کومو خلکو دا غوښتل چې دوی د کور جوړي هغوی به خوشحاله وي خو چې چا شیطانت کو او چا په دې کې د هغه د ګوړې راښکلو کوشش کوه هغه دوی په جنګ کې اړوله نو هغوی ته زه نن د الف خان شیرپو په دې کیمرې په وساطت سره دا یوه خبره کومه چې دلته کې ډېر خلک دي چې هغوی په صراط مستقیم دي او د خلکو منځ کې چې کومه صلح ده چې کومه ویل کېږي چې ان الصلح لخیر کثیر په هغې باندې روان دي او صلح ته نه د نورو خلکو نه دغه کېږي نو د خپلو وروڼو منځ کې چې کومه صلح پاتې وي نو هغه به څنګه پاتې شي. زه یو ځل بیا د خپلو مشرانو د خپل پولیس ډپارټمنټ د دواړو مشرانو صاحبانو او د دواړو کلو د سپینګیرو شملورو عزتمندو درنو خلکو په زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او هیله لرم د امید لرم چې تاسو به د خپلې شخلې او وارولو دپاره د پشکلاوتي قامي جرګې ملاتړ کوئ زموږ به مرستیال یې او موږ سره به انشاءالله ودرېږئ. ستاسو ډېره مننه جي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې الف خان ورور ستاسو د ټیم او ستاسو د صحافي برادرۍ صدیق الله ورور نصرت حسین توپان او نور چې کوم ملګري د هغوی شکریا ادا کوم او زموږ د ډي اس پي صاحب شب قدر تاج محمد خان چې یو ډېر تکړه سړی د موږ سره تنګي کې هم ډېر وخت تېر کړی او ډېر راجرامي کړي هلته
د مدرسو او د جوماتونو چې کوم مسلې وي هم د دوی په کوششونو زموږ په کوششونو ختمې شوې. بیا زموږ د پشکلاوتي موږ سره زموږ جنرال سیکرټري چې کوم زوړ شاهد خان او د یوسف جان نور چې کوم زموږ سره ناظم پاتې دی او ډېر تکړه سړی دی. دغسې شوکت خان زموږ جنرال سیکرټري صاحب، فهیم خان زموږ سینئر نائب صدر صاحب، غفار علي خان زموږ نور چې کوم د جرګې ملګري دي، او الب خان زموږ الریډي سرپرست علام دی د جرګې. نو زه د دوی ټولو ډېره شکریا ادا کوم. او ګلولي خان چې موږ ته په تنګي کې هم پاتې شو په بټګرام کې سچو دی، د هغوی په کوششونو باندې چې کومه لږ ډېر خفګان یا خلکو پکې شیطانۍ کړې وې، د دې په منځ کې کومه غلطفهمۍ پیدا شوې، هغه ابل ورځ موږ شفقت دغه کې بټګرام تاڼه کې کېناستو، هلته هم خبره وکړه. او نن د هغې نه موږ چې د دواړو فریقو نه چې کوم دغه مشرانو شپږ کسان هغه رالو او دلته کې څنګه چې یوسف جان ورور دا خبره وکړه او تاج محمد خان هم وکړه، نو دغسې دا خبره د ختمه شوه. دوی وروڼو چې کومې غلطفهمۍ ختمې شوې او مخکې چې کومه فیصله موږ مخکې 2 کاله مخکې پشکلاوتي قومي جرګې کړې وه او دواړه فریقه پرې څنګه متفق وو دغسې به بیا متفق وي او هغې کې بالکل خبره ختمه شوه. د یو بل لارې چې یا پولي هېڅ قسم دغه به نه کوي. او نو زه د دواړو فریقو چې دی که هغه د خرکۍ خلک دي، که هغه د بټګرام د امان خلک دي، که نور د علاقې خوا کې اشاره ده نور کلي دي، نو زه د هغوی ټولو خلکو ډېر زیات مشکور یم چې زموږ د جرګې له ډېر عزت راکړی. ډېر د دعاوي خلک چې دي دا ډېر عزتمن خلک دي، الله دې نور هم عزت وکړي. او مونږ دا خو ورځ ده چې د شپې هم دوی مونږ ته ضرورت راځي نو مونږ به ورله ورځو. او دلته چې څه زه د دې دغه نه فورم نه چې کوم دی نو دې خلکو ته او د دعاوي خلکو ته او 400 ټول ضلعې خلکو ته دا دغه کوم چې خدای لپاره دا ډېر لږ ژوند دی، دا دوستۍ روالۍ د مینې لپاره کم دی، د دښمنۍ او د بدنیتۍ او زړه بداوي خو په کې اړو سوچ مه کوئ. باقي زموږ جرګه چې دا مونږ پکې نه ووټ غواړو نه نوټ غواړو، د الله رضا ده. نو مونږ ته چې څه وخت هم وایي څه تکلیف وي که زموږ د لاس او خپو د 15 روپو څه قسم تاوان هغې ته مونږ تیار یو. خو دا سوچ دی بل یو د دې فورم په وساطت سره منشیات په دې ضلع کې چې کوم دی بلکې په ټوله صوبه کې دي، خو خصوصا زموږ ضلع کې دا لږ نږدې مرکز دی، خاص کر د افغانستان ته خیبر ایجنسۍ ته مومن ایجنسۍ چې کوم څو ضلعې دي د هغه ځای نه چې کوم دغه روان دی، نو خلک خواست کوم چې په دې کې موږ سره امداد وکړي چې منشیات کنټرول شي. بل د سود خلاف موږ لګیا نو په دې باندې او چې څه قسم سماجي برایي ده، کار ماشومانو سره زیاتی کېږي، زنانو سره چا سره د ځمکې پولي په ډېر قسم کاري، نو موږ سره دې کې مرسته وکړي او د دښمنۍ ختمه کوي. ځکه چې ډېر لږ ژوند دی، د آخرت غم پکار دی. نو دغه لپاره زه دا کوم او په آخر کې زه د دې ټول ملګري چې کوم موږ سره دي او د دواړو فریقانو ډېر زیات مشکور یم چې خبره بالکل دغه نه کړه چې سوا جرګې ته بیا خبره مخې ته راوړه او خبره ختمه کړه. نو دوی له دې الله تعالی په دنیا او په آخرت دواړو د اجر ورکړي. او زموږ د پولیس افسران دي، پرس کې مرونه دي، خصوصا چې الب خان ورور پکې کم انټرست راغستی دی، زه د هغه هم ډېر مشکور یم. نو الله دې دقسې زموږ ټولې مسلې ختمې کړي او زموږ د خدای خپلو کې اتفاق اتحاد نصیب کړي او چې کوم خفګان مخکې چا ته رسېدلی دغه د الله په خوشحالۍ کې بدل کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إنك أنت السميع العليم. بل معنا د خپل جرګې چې کوم زموږ د شب قدر کوم صدر زموږ رحمت علي مومن صاحب، زموږ سرپرست د شب قدر چې کوم شوکت حاجي صاحب، نوید یا نور مرګرو، امیر ور چا چې په دې کې منډې والي دي، نو زه د هغې هم ډېر مشکور یم. او خصوصا د یوسف حاجي صاحب چې هغه موږ سره په وخت رابطې هم کړې کړي، نو زه په دې موقع دا مناسب ګڼم چې ټولو شکریا ادا کړم. والسلام. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا د ګلولي خان سیچو د بټګرام خلک دنه پیدا واخلې او خدای پاک د شب قدر ته داسې ډسپي درکړی چې ډایرکټ ورځې دفتر یې چاته بند نه وي، بس حجره ده او خپل کار ورته وایې. دا یو فریق ناقی والا خو سپین روبي او د جرګې مشران بلکې دوی خپله جرګې کوي. خو دا پشکلاوت یې ځکه په دې جرګه پهر کوي چې یو خوا ته 14 کلي وو او بل خوا ته 12 کلي وو او مشران یې ډېر زیات وو. او دا چې کوم دی نو دویم فریق دی. خوشحاله یې که
سروړه کوي چې لږ پته ولګېږي چې بیا وایي څوک وایي سوپیدار والي چې څوک وایي سوپیدار دا شیطاني د لروړي که نه دغه رانیسئ چې پته ولګي او موږ ته هم کال نه کوي. اوس خو یوسف جان دی بس هغه ته نږدې ورځئ خیر دی چې څه وي نو بس هغه پکې راشه. حقیقت دا دی چې حاجي صاحب دې جرګې دونه پریشانه کړې دی چې ټنګ کالي شو. خو دا ده چې دا مشران زموږ ډېر زیات خاطر کوي، موږ ورته خبرې مو کوو، ګینې خپله جرګه مار دي او باقاعده فیصله وشوله اوس اسم پکې نو الله دې کي چې دوی دا ورورولي دا رشته دارۍ دا مینه محبت دا دغه شانتې قایمه وي. خو دغه علاقو کې د دوابې چې کم تصویر دی هغه شان تصویر نه دی، ډېر پوی خلک دي، تعلیم یافته خلک دي الحمدلله. اوس پکې جنګ جګړې هم نشته دي. خو دا یو مسله راغلې وه او مسله د دې مشرانو د وجې نه وه راغلې. کلي ډېرو نو هغه کلي چې کم دی هغه یو ځای ته راوستل دغه پشکلاوتي قامي جرګې دغه ټیم چې کم دی هغه وکړو. بیا زه شاید که توضیح پکې ډېره زیاته مننه کوم.